بسم الله الرحمن الرحیم. خوږو کتونکو، روژه راغله او ډېر ښکلی عبادت دی. زما یقین دی چې تاسو ټول به ورته تیار یې، واړه زاړه ځوانان او مشران ټول که ښه. خو موږ سره دا وخت مفتي فضل الله صاحب ناست دی، د هغې نه پوښتنه کوو چې روژه چې کوم ده نو د دې لږ لږې چې کوم دی نو فرایض او لږې لږې زموږ او ستاسو ذمهوارو باندې موږ سره خبرې وکړو. فضل الله جان صاحب وړې وړې خبرې زموږ دي واجد هوتي صاحب ډېره مهرباني چې تاسو د سکرین په ذریعه باندې یو دیني پیغام رسوئ. الله دې اجر درکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. الله تعالی فرمایي د روژې مقصد هغه تقوا ده. روژې ماتي ټایم کې خوراک کې ګزاره پکار ده، او دویم نمبر د پښمني ټایم کې په خوراک کې ګزاره پکار ده چې د روژې مقصد هغه تقوا ده، هغه تقوا حاصل شي. دویم نمبر روژه دا د همدردۍ، د ایثار او د قربانۍ میاشت ده. ایثار مطلب دا دی چې خپل ځان باندې بل له ترجیح ورکړه. اوس که چېرې یو انسان وایي چې الله تعالی ما ته د بل د روژې ثواب راکړي، نو د بل د روژې ثواب حاصلولو اسانه طریقه دا ده چې د هغه د روژې ماتي اهتمام کې حصه واخله. چې حصه دې واخته هغه ته الله تعالی روژې نیولو باندې څومره اجر ورکوي، الله تعالی به تا ته هغه اجر درکړي. نو پیغام پکې دا دی چې د بل د روژې اهتمام پکار. ویری ګډ، زبردست. مفتي صاحب یو خبره اکثر مونږ کوو که نه، یاره بس دا پلانې کار مې کوو خو روژه مې ده، یا چې کوم دی نو ما له غوسه راځي روژه مې ده، کور ته رالم روژه مې ده، بهر ځم روژه مې ده. دې والي سره چې زمونږ د دین څه قسمه پیغام زه به تاسو ته او ګرانو کتونکو ته دا عرض وکړم چې د دې جملې مقصد دا نه دی چې زما روژه نه نو زه ډېر غټ سړی یم. د دې مقصد دا دی چې دا فلانې کار دی، د دې ما انتقام اخیستی شو، خو چونکې روژه ده، د روژې پیغام ما ته دا دی چې صبر وکړه، په دغه طرف په راشي، یعنې مثبت پیوالو چې منفي نه اخلو. ځکه انما الاعمال بالنیات. اوس که یو سړی راغه وایي چې زما روژه ده او خلکو ته ښکاره کوي، نو هغه خو بیا ښکاره خبره چې ریاکاري ده، خو مونږ خلکو نیتونو نه څه واقف یو. صحیح. مفتي صاحب تاسو ډېره مننه. ګرانو کتونکو، کوشش وکړئ څنګه چې مفتي صاحب وویل د خپل ګاونډ، د خپلو خپلوانو او د هغه غربا او مساکینو خیال ضرور په دې روژه کې وساتئ. څرنګه چې تاسو ځان له پخلی کوئ، پای کې لږه لږه برخه د هغوی دپاره هم وکړئ، او بیا غوسه چې کوم دی نو بلکل مه کوئ. مفتي صاحب وویل او ویې فرمایل چې یاره دا سوچ کوئ چې ګنې زما روژه ده، نو ځکه چې کوم دی زه ستانه انتقام نه اخلم، یا ستانه بدل نه علم، یا ځکه دله جواب نه درکوم. همدې سره تاسو نه اجازت غواړو. د الله په امان، خوشحاله سوکاله او بریالي اوسئ.